دا مشهور فوټبالر رونالډو دی او دا کومه ښځه چې ورله ورغاړه وتلې ده نو دې واقعه چې در سره شریکه کړمه نو یقینا تاسو به حیران شئ. رونالډو ته الله پاک یو مقام ورکړی. نن سبا که تاسو ګورئ په ټوله دنیا کې رونالډو یو ډېر غټ فین فالوورز لري او زیاته پیسه چې په فوټبالرانو کې ګټي نو زما خیال د میسي نم رونالډو زیاته پیسه ګټي. دا وخت رونالډو په سپورټس لکه ایتھلیټس کې کلاړیانو کې ټولو نه مالداره کلاړي چې کوم دی هغه رونالډو دی. لکه د کرکټ کلاړیانو نه مالداره دا رونالډو دی جی. اوس دا واقعه واورئ چې دا کومه ښځه چې دله ورغاړه وتلې ده نو کله چې دا رونالډو هلکو د 13 کالو دی، د 13 کالو یا د 12 کالو، نو دی جنۍ به په یو ریسټورنټ کې کار کولو. دی جنۍ به په دې ریسټورنټ کې کار کولو او دې له به دروازې یو برګر ورکولو هغوی د دې د خوراک. د جنۍ ته به ویې چې دا رستا دلته خوراک دی دا ته خوره. نو یو ورځ دا رونالډو چې کوم دی دی ډېر زیات وږی او دی په دغه ریسټورنټ وردننه شوی چونکې دا رونالډو د ډېرې غریبې فیملی نه راوچت شوی دی، انتهایي غریب فیملی نه دا رونالډو راغلی دی. نو دی به دغه ریسټورنټ ته ورغلی او دی به دغه مطلب د ښځې له به یې ویلي هغه ټایم دا هم ینګ و جنۍ وه په ریسټورنټ کې کار کولو. دی به رونالډو به ورله ویلي چې زه وږی یم یا ما سره د خوراک څه نشته دی او خپله غریبي به یې ورله بیان کړي. نو د جنۍ خپله حصه برګر چې کوم دی رونالډو له ورکړی او دی ورله هم ویلي چې کله موږ کېږي په دې لاره تاسې هم تېرېږي را تېرېږي چې کله موږ کېږي نو راځه زما د حصې دا برګر ته خوره. نو دغه رنګ ټایم تېرېدو او دا رونالډو به تلو همدغه ریسټورنټ له به تلو چې کله به وږی شو خوراک په ورسره نو همدغه ریسټورنټ ته به تلو او دغه جنۍ به ورله برګر ورکولو. دې کې رونالډو غټ شو، کامیاب شو، الله پاک ورله یو عزت ورکو، یو مقام ورکو. نو اوس رونالډو ریسنټلی اوس تقریبا لا کال به هم نه کېږي چې دې ښځې له یو عظیم الشان ریسټورنټ په ګفټ کې ورکو. ګوره د دې واقعي تاسو سره د بیان کولو مقصد مې څه دی؟ رحمدلي. چې رحمدلي کې ګوره الله پاک هر څه ویني ګوري. اوس دې ښځه دا کومه دا بوډۍ ښځه چې اوس کومه تاسو له په دې تصویر کې ښکاري دی به په دې رونالډو باندې څومره برګرې خوړلي، د 1 لک روپو به یې پرې خوړلي او د 15 لکو به یې پرې خوړلي او دې رونالډو دی له د کروډونو ریسټورنټ چې کوم دی یو عظیم الشان دام نه چې وړه غونتې دوکان دی بس یې کې ول یو ټیله لګولې نه جي، ښه مکمل کمپلیټ ریسټورنټ یې والله په ګفټ کې ورکړی دی جي چې زه وړوکی وم او ته زما په سخت وخت کې په کار راغلی وي دا رسته انعام باقاعده ورغلی و میلاو شوی ورسره او هماغه واقعه چې کومه وه ریپیټ شوې هم وه. نو دا په میډیا باندې هم دا واقعه ډېره زیاته وایرل وه. خیر دا خو د رونالډو واقعه وه. اوس موږ له هم پکار چې موږ هم رحمدلي وکړو. دا نه چې د لالچ ودرېږه یو فلانی کس دی غریب دی دی راځي د سره به زه مدد کوم سبا به دی مالداره کېږي نو دی به نه جي صرف د الله پاک د رضا دپاره. الله پاک هر څه ویني ګوري. ته چې ښه کوې نو هغه ستا ښه چې کوم دي په څه ناسه طریقه ستا مخه کې ستا ژوند کې راځي. که ته بد کوې نو دغه بد چې کوم دي ستا ژوند کې به خامخا کېږي. که چېرې تا سره ونه شو ستا بچو سره به کېږي خو هغه بد چې کوم دی هغه به تا نه وځي یا به ستا بچو نه وځي او دا ثابته شوې هم ده په دې دنیا باندې. نو کوشش کوئ چې بل انسان سره څومره ښه درنه کېږي چې هغه عمره ښه ورسره وکړئ. په یو بل باندې ورحمېږو مونږه. ظلم او د ظلم او د جبر دا چې کوم یو قانون دی یو مونږ انسانانو روان کړی لکه حکومت خو پرېږده چې لکه مونږ حکومت نه مونږ خپله یو انسان ته چې موقع ملاویږي نو بل ته په سرکونډو یې راغورځو جي. مونږ له چې موقع ملاویږي نو مونږ دومره ښه خلک نه یو بیا نو مونږ له پکار چې مونږ ځان ښه کړو جي.